نن آیات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا خطاب ده، خو لیکن د آیات شن نزول لشکې داسې ده چې دې منتی پوښو مختلف قبیلې وي، مختلف قبیلې او غټ غټ سردارون رو جامع شول، د هر قبیلې نه یو کاس روغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته روغلل. ته وی چې ای محمد ته چې کله نرغلای او ته چې کله نه دا موږ ابا او اجداد دغه چې کوم بوتون وو لات منات وزا غو چې څه عبادت کول دغه مخالفت شروع کړه ده، نو جنگ جګړې دي، په بزرو کې جګړه دو، په کور کې په محلو کې هر ځای کې جنگ جګړې دي. ته داسې وکا چې موږ به د تو رب چې دا تو الله چې دا غي ته به سجدا کوو، غي عبادت پکو او ته د موږ رب ته سجدا کوا، موږ رب ها عبادت کوا. نو بس بیا د جنگ جګړه چې ټول څه شدي دا به ختم شي او د موږ به خپل کې یو اتحاد ولا فضا قائم شي. نو ته چې دی خپل څرنګه د تو رب د غي عبادت مشکو او د موږ خدایون چې دی غو عبادت توکا. نو الله پاک دا آیتونه نازل کړ چې محمد کل افغیر الله تأمرونی، ته فرمایا چې الله نه علاوه تاسو مت حکم کوي اعبدوا ایها الجاهلون، تاسو خو بیوقوف خلک تاسو عقل نه لرئ، کني که تاسو عقل لرا عقل منته حق وکسه الله یو دا او الله صحیح معبود دا او کب تاسو آسه هم وکسئ او غور و فکر وکئ، په دلایلو خبره وکئ، عبادت صرف دی الله د بل چا نه ده. نو دی وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام دته چې ای جهالو ای جاهلونو ای بیوقوفو تاسو متدا حکم کوي. ولقد اوحي الیک والى الذين من قبلك، ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ وਹੀ تو طرف ته کړی دو، ته نه پیله چې څومره خلق دي هغه طرف ته مو وਹੀ کړی دو، یعنی انبیاء غولي خپل قومونه تر شوی دي 1,24,000 کم او بیش انبیاء علما بیانې چې دار غولي دي. نو هغه ته وਹੀ شوی دو او پیله کتابونه غولي 104 کتابونه غولي دي، 100 صحیفیر غولي دي، څلور غټ کتابونه غولي دي. لئن اشرکت لا يحبطن عملك، اے محمد صلی الله علیه وسلم کچره تو شرک وکړل دي تو اعمال به ضایع شي. شرک دا ډېر غټ ګناه ده، الله پاک نه معاف کوي. او الله سره چې څوک شرک وکي او بیا الله پاک چې د دې اعمال به ضایع شي. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب ده، فرضي خطاب ده. انبیا چې دي دا شرک نه مبرا دي، دا شرک نشي کولا، خو لیکن فرضي تور منته الله پاک د موږ په یوونه دي پره قیامت رسي چې څومره خلک کړتون کې دي دو په یوونه دي پره دا خبره کوي چې کچېره تاسو شرک وکړل نو تاسو ټول اعمال چې دي دا به ضایع شي. بل ځکه سوره الانعام کې الله پاک د 18 انبیاء تذکرہ کړي، په وځو کې د 18 انبیاء خبر ورغلي، اغه کې هدایت یې دي چې کچېره تاسو شرک وکړل دي تاسو اعمال چې دي دا به څه شي ضایع بشي. نو شرک سره اعمال ضایع کړي چې یو سره الله سره څوک شریک وګڼي او هر شي خالق مالک چې دا الله دا او هر دنیا د څه سیستم چې دا ټول نظام دا الله چلی، نو بیا الله سره شرک نه ده پیچار. او دغه خلقونه بل ځکه قرآن دته یي چې دغه خلقونه پته وکړي چې د اسمون او مځکې دا چا جوړ کړي، نو دی به چې الله جوړ کړي، دا سمندرونه دا اوبه د دریوبونه چا جوړ کړي دي، دی به چې الله جوړ کړي دي، چې دا ارض شا الله جوړ کړی ده او اولاد الله ورکړي، د دمره نظام الله جوړوي. به دی وایي چې بی داته دربار چې دا فلنا علي حجویری دربار چې دا فلنا چې دا فلنا چې دا فلنا نیکه چې دا به متزوار کوي، دا به مو بیموریټي کوي. نو الله پاک دمره غټ غټ اسمونونه جوړ کړي دي، غټ غټ اسمونونه او دومره مځکې سمندرونه جوړ کړي دي. بیا دا وړي خبرې چې دي دا د الله نه الله یې نه کوي، بیا دا یي چې نه دا به اوس متداته دربار کوي، دا به فلنا نیکر کوي، دا به دا غر کوي. نو دا خو د عقل نه منقصه خبره ده، دا خو عقل نه تسلیمي. نو سلیم الفطرت خالق چې وي هغه به الله سره کله ها څوک شریکي نه. بهرحال شرک ډیره باده ګناه ده، نو دی وجه نه وی ولا تکونن من الخاسرین، ته د خسارې ولا جوړ شي کچره محمد صلی الله علیه وسلم تو شرک وکړه. بل الله بلکې د الله د پره فعبد، پس د غي عبادت وکا، وکن من الشاکرین او شکر گزاري جوړ شي. یعنی دا خلق چې تو ترغولي دي چې لات منات او زاد دغه عبادت کا دا پرېر د بلکې صرف د الله عبادت کوا. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضت يوم القيامه، او څرنګه چې د الله پیژندل نه حق وند هغه سي الله ونه پیژندل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو يهودي روغلال، يهودي علم روغلال، اتوای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله چې هغه ریز روشي چې دا اسمونونه د سترګه چې دا بو ایوي غته امر نږدې وي
او دا اسمونونه مځکې دا هر چا به نږدې وي هغې رضې به څه حال احوال وي هغې رضې به څه کیفیت وي نو الله پاک ذات باره کې دې خبره کوله نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نه بعد هغې باره کې وفرمیل وی چې دغو خلق دا الله نه وپېژندل او دا آیتونه نازل شول چې وما قدر الله حق قدره چې الله چې کوم انداز د کوم د الله کیفیت د هغه دغو خلکو نه وپېژندل دی عزیر وایي چې عزیر علیه السلام د الله بچا ده او مختلفې خبرې سره جوړ کړي خو لیکن والارض جمیعا قبضته یوم القیامه الله یې چې د مځکه چې ټوله دو قیامت پرېز به دایمو قبضې کې وي والسماوات مطویات بیمینه او د اسمانونه چې دي دا به مو خپل لوس کې داسې مړو کړي مو وي او نیولې مې وي یعنی الله دې پر خلوص شالوس بلځو کې یا بل یداه مبسوطتان الله دې پر لما تسجد خلق لما خلقت بيدي بيدي قرآن کې الله دې پر دې لوس ذکر روغله ده خو لیکن د الله پاک لوس څرنګه ده د انسان غونته لوس دې سره مشابهت نشر کوله چې الله شالوس ده ها بیمینه مراد به د الله اختیار ده د الله قدرت معنا چوکي ها خو الله دې پر چې قرآن لوس یلی دی به الله دې پر لوس شتا ده خو دې مشتو سه غونته نه چې الله څرنګه شان ده دغه شان مطابقه د الله پاک لوس ده نو دا ټول دا هر څه به د الله پاک پولیسو کې وي سبحانه وتعالى عما یشرکون پاک ته الله بلند بالا ده چې سره شریکي یعنی چې الله پاک سره د شریکون جوړ کړل دا خدای ده دا خدای ده دا خدای ده خو لیکن الله پاک د ټول شینونه بلند بالا ده ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات او چې کله اسرافیل علیه السلام پکاره وایي یعنی شپېلې کې نو دا ټول به بېهوشه شي څه چې په اسمانو کې دي او څه چې ومن فی الارض او څه چې په مځکو کې دي الا من شاء الله مګر خو چې الله چاته وړي ګوره اسرافیل علیه السلام چې پیله ځالي دې منته مې خبره کړې وه چې اسرافیل علیه السلام یوه حدیث کې داسې راغلي دي چې دا دنیا چې دنیا دا د ښکر یوه طرف منتې جوړه دو ښکر یوه طرف منتې جوړه دو هغه ښکار به اسرافیل علیه السلام خولې کې نیوله ده او داسې ټیټ شوه ده یو غیږ پوسه ده د الله پاک حکم منتظر ده چې الله حکم روشي بیا به بل ته یور ایلور ده بیا به دا پکاره ایر کی به چې پکاره ایر کی نو د ښکرته نو ازبې کنارې نه دنیا چې دا به ریزې شي ټوله به ختم شي هر شا به ختم شي بیا پورا نظام چې دا دنیا اسمانونه هر شا دا به ختم شي بیا بخاری کې روایت تا چې 40 سال عرصه به تیر شي 40 سال نه بعد به بیا اسرافیل علیه السلام بله پکاره وي بله پکاره چې وي به بیا دا ټول خلک چې وي دا برچک شي نو نفخه اوله نفخه ثانیه او چې کله پیله ځالي اسرافیل علیه السلام پکارو کې هر شا به بېهوشه شي ختم وشي دنیا به ختم شي بیا چې وي بیا برچک شي دریم ځلي به بیا وي نیمو علما او مفسرین لیکلي دي چې دریم ځلي چې الله پاک د اسرافیل علیه السلام بیا پکاره وي بیا به میدان محشر ولګي او چې بیا څلورم ځلي بیا پکاره وي نو ټول خلک به بیا قبرونو نه هر زوی نرچک شول حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې اوله به امور او ذا کلاو شي زبر چک شو بیا به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله بیا به د حضرت عمر رضی الله او چې څومره خلک چې ته دا به ټول روزي دی الله ته به حساب کتاب دی پر ودري که څوک مویي خوړله دی مویي خېټې نه به روزي که څوک مرغونو خوړله ده د مرغونو خېټې نه به روزي که څوک اوبو ډوب کړه ده هغو نه به روزي که څوک په اور کې سوه ده دا ټول به روزي الله په مخ کې به ودري او ها کوم خلک چې غوي چې کوم خلک پیله مړ ده د دی روحونه چې دي دا به هم بېهوشه شي خو چې الله چاته وغوړي هغه به نه بېهوشه کېږي ثم اسرافیل علیه السلام بیا به شپېلې وي چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلې وي ټول مړه شي نو مقدس فرشتي چې دي دا دومنته به مرګ نه رسي حضرت اسرافیل علیه السلام حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت میکائیل علیه السلام حضرت اسرائیل علیه السلام خو چې بیا لار چکې به بخري کې دا مرګ چې کوم دا هغه به د ګډې په شکل کې روشي هغه به ذبح کړل شي چې مرګ ختم باز دانه بعد یا جنت ته یا جهنم ده چې جهنم ته څوک لوړل همیشه جهنم چې څوک جنت ته لوړل همیشه جنت چې څوک مسلمان وي هغه جهنم ته ځي او چې کوم کړت پړتې کړي وي هغې حساب کتاب به سره کېږي چې اتیا کوله زندګي مې در کړې وه خوراک شوق مې در کړی
ته خو وې نه شو ستا جسم مې در کړم سویه دې 24 घंटे کې وخوستله او رزق انتظام مې دې ته کړو اولاد مې در کړو شوشتا کور مې در کړو هر چا شوشتا صحت مې در کړو هر څه ته په نظام چلیدل ویلې ته دنیا کې دې نه وې خبر او ته دنیا کې لګیا وې نل منځ نه خبر وې نه داس نه خبر وې دې نه خبر وې چې 100 روپۍ نن وګټه شل سبو ته وګټه دمره بنگلي میشي دمره بنگلي میشي خو لیکن مونږ نه وې خبر نو هغه حساب کتاب به سره وشي بیا به دا بیا اخره کې چې چا کلمه یلیدو او ایمان په کلمې وي نو هغه ته بیا جنت ملوي بهرحال فاذا هم قیام ينظرون بیا به اچانک بیا دوباره د خلق ټول درېدلي وي انتظار وکوي واشرقت الارض بنور ربها او د مځکه چې دا به د الله نور نه چمکاو شي چې هغې ټایم کې کوم مځکه وي ټوله به د الله نور نه چمکاو شي الله نور د الله تجلی دی تجلی د الله نوراني تجلی بروري هر شي ته به رڼو رڼو وي لکه تو سوچ وکړئ کوم ځکه چې د دین خبره کېږي هغه ځکه د الله د نور تجلی چې وي رحمت اغار وریږي بیا هغه فوراً په زړه باندې اثر کوي به د سړی داسې اوده شي سکون یې کوي هغه دغه مین واجبي چې د الله رحمتونه وریږي حالانکه که به دا تماشې ته لوټ شي یا مزدورۍ ته لوټ شي ډېر ستړی شي دې ته خوب نه ارسي دا د الله تجلی وي نو داسې ټول برسي او د الله مځکه چې د الله نور چې دا د رڼو به ټول مځکه کې پیلاو شي مؤمن خلک چې دي په دې کې به روون شي روون به شي درومي به او کافرین چې وي هغه به نوري وي چې ودرې موږ د توسې رڼو کې لږ کې موږ انتظار وکړو چې موږ توسې رڼو کې لوټ شو ها مؤمنین به ته وایي چې نه د دې پره توسې بیا دنیا ته چې دنیا کې دا نور ګټله شو دنیا کې دا رڼو ګټله شوله دنیا کې توسې ایمان رو نه وړل په کفر باندې فخر مو کول اوس دا نشته ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشهداء وقضی بینهم بالحق او بیا به عملنامه چې دي دا به مخکې کښېږدله شي او روبو شي انبیا او شهدا یعنې د ټول انبیا او شهدا وغیره ټول برجام شي بیا به فیصله وشي حق کې چې چا نیک اعمال وي هغې دپاره به مزي وي او چې چا بد اعمال وي الله نه یې بغاوت کړي وي الله احکاماتو پابندي نه کړي نو هغې دپاره به نقصان وي او فیصله به څرنګې وهم لا یظلمون په دی به چې ظلم نه کېږي دنیا کې خو ظلم وشي هلته یوز یوتا وشي وا مسله وشي څوکې ولي توڼې ته وکړي توڼه پیسه واخلي عدالت پیسې واخلي هر چا پیسه واخلي خو لیکن قیامت پر ورځ به هېڅ څه نه وي هر سړي ته به خپله بدله ملوي ووفیت کل نفس ما عملت او پورا بدلا به ملویږي هر نفس ته ما عملت څه چې دی عمل کړي وهو اعلم بما یفعلون الله پاک ډېر علم لرونکی دا چې دی څه عمل کول د قیامت دا برحق ارچی بو انبیا برسی شهدا برسی هر چا برسی دا به گویر کوي نوح علیه السلام باره کې روایتو کړي چې نوح علیه السلام به وایي چې الله مو دې تو پیغام رسولی وه قوم نه به پاته کېږي هغه به ته وایي چې نه موږ ته خو دې پیغام نه در رسوله هغه به ته وایي چې څه په دې منته ګویي دو ګویي څه دلیل شته ده ته وایي چې او مقبل امتونه شته ده هغه په دې منته دلیل دی نبی علیه السلام امت صحابه کرام به په دې منته ګویر کوي او دا امت به ګویر کوي چې او نوح علیه السلام خو شپې ورځې تبلیغ کړی دعوت یې رسولی خو دې قوم نه ومنله دی قوم نه ومنله بیا به دا وکړي چې یار الله پاک ته به دغه قوم بیا سول وکړي چې دی ته څرنګې پاته ولګېده موږ خو پیله قومونه تېر شوي دی خو اخري غولي ډېر ورستو غولي دی ته څرنګې پاته ولګېده نو هغه به ته وایي چې موږ ته قرآن راغلم او قرآن کې یالله تو دا خبرې کړې وي او د نوح علیه السلام دا ټولې تذکرې وي پکې نو بیا به هغو حتی چې هر شی چې دا به ګویر کوي چرین پرین به ګویي کوي او مځکې اسمونونه کې چې څومره دا بوټي دي ونې دي جمتونه دي څه شه چې دا خپل لسونه ژبې دا ټول به ګویر کوي نو هر سړي ته بدلا ملي دا به ګویي ویلې کوي حالانکه الله پاک عالم الغیب ده الله پاک ته هر څه پاته وي چې دا داسې دي خو لیکن دا ګویي به ځکه وي چې دلیل چې په حجت چې په دی منته تام شي چې دی داسې ونې چې ګواه نشته بهرحال وهو اعلم بما یفعلون ډېر علم لرونکی دی چې څه کوي الله پاک دا عمل کوونی توفیق نصیب کړي امین کریم رب رحیم رب سمجھے سمورے جلدی منت عمل کوونی توفیق نصیب کړي